بسم الله الرحمن الرحيم. قاعده نمبر 56 ډېر اهمه ده. لا يتم التبرع الا بالقبض. التبرع لا يتم الا بالقبض. معنی دا ده چې تبرع دې کې ملک نه ثابتېږي. تبرع سره چاته چې تبرع کیږي دا ملک نه ثابتېږي الا بقبض، الا بالقبض، مگر دا چې قبضه وکي. نو دغه تعبیر هم دی لا يتم التبرع الا بالقبض والتبرع لا يتم الا بالقبض. بل تعبیر دی شرط صحت الصدقه التملیک. باقاعده چاله صدقه ورکی مالک به جوړي. التبرع كالهبه في القبض. هبه بشان پکې قبضه ضروری ده. د الفاظ وضاحت لا يتم. لا يتم معنی دلته عدم ثبوت ملکیت ده. لا يتم ملک نه ثابتېږي. علامه اتاسی حدیث لیکلی لا يتم لا يملك الا بالقبض. چلی کلی تنعقد الهبه بالايجاب والقبول وتتم بالقبض. ومعنى تتم يفيد الملكيه. برحال معنی دا ده چې فایده د ملکیت نه ورکوي مگر قبضه سره. بیا تبرع لفظ دی. التبرع تبرع دو معنی دي. یو مفت بلا عوض چاله څه شی ورکول، یعنی یو انسان چاله داسې شی ورکي چې پاغه باندې واجب نه. او دویم څوک چې صاحب فضل او کمال یې غتم تبرع وي. برحال فقهاو په اصطلاح کې تبرع معنی ده هو تملیک، یعنی اصطلاحي تعریفي هو تملیک للحال مجانا فيشتمل الهبه والهديه والصدقه. دا شرعي مجلد کې تعریف شوی. عام طور فقهاو تش مثالونه ذکر کړی دي. باقاعده تعریف د تبرع نه دی کړی. نو دې کې مفت کې فی الحال څوک مالک جوړول دي، که هبه که هدیه که صدقه وي. بے قبضه دا وس خبره احمد او قدم دا. التبرع لا يتم الا بالقبض. د قبضه خپل لغوي معنی دا یو شی لاس کې اخیستل. او فقهي احکام په اعتبار سره د عرف موافق د دې نوعیتونه بدليږي. ځینې شی یو شان قبضه غواړي، ځینې شی بل شان قبضه غواړي. که ستاسو ذهن کې منګه د شعر بیع او شراء کې لیکلي و چې هلته کمه قبضه څوک چې شعر واخلي کمه قبضه ده، دا قبضه یې حکمي ده. د مخکې چې خرڅولی شي که نه شعر د شعر په شا باندې خو هغه مال لیکم چې کپنی کې دی خو دا قبضه کړی نه دی. نو موږ هلته ویلو چې قبضه د هر شي د عرف موافق د هغې مناسبي یادم شي که ښه جي. نتیجه دا ده نچوړ چې د یو سړي د یو شي په تصرف باندې قدرت حاصل شي، بس دا قبضه ده. دیو جنا خلق د قبضه تعریف کوي حیازت الشیء، یو شی اخستل وما فی حکمها بمقتضى العرف، د عرف موافق شي د اخستلو په حکم کې څه دي، دا ټوله قبضه ده. یو شی لاس کې اخستل او بلاس کې اخستلو په حکم کې چې څوک د عرف موافق دي دا ټول پکې رال. علامه کسانی تعریف کوي موږ قدرت کې هم کړو. قبضه ویل کېږي هو التخلیه الممکنه من التصرف. تخلیه ده چې سړي ته د تصرف قدرت ورکوي. دغه مبیا ده اوچتولی شي. هغه لاس کې نه ده اخیستې، خو که قدرت ورته میلاو شو که تصرف کوي په مخ کې بچا خرڅوي وغیره هبه کوي کولی شي. برحال همدغه علامه کسانی فرمایي ولا یشترط القبض بالبراجم. دا منګ هلته قدرت کې ویلو قبضه لاس کې قبضه کول دا نه ده ضروري. لأن معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة. مفهوم د قاعدې چې یو سړی چاله څه شی مفت بلا عوض ورکوي، چاله چې ورکوي هغه به علم مالک جوړیږي چې کله په قبضه وکړي او به قبضه د عرف موافقي. دلایل ورله اول دلیل صاحب د هدايه ذکر کړي باب د هبه کې لا تجوز الهبه الا مقبوضه. وې د نبی له صلوات و سلام قول له چې هبه اعلی جایز کیږي، معنی ملک په اعلی راضي چې کله قبضه شي. خو سید ادم علی صاحب شارحین د هدايه
د نبی علیہ السلام حدیث ته په دې ټکی باندې رد کړی دی نو حقیقت کې د ابراهیم بن خیر رحم الله قول دغه شان صاحب د درایي ولا معنی لیکلی دي بل دلیل حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته شل وسق قجوري هبه کړلې هبه کړی ورته وی به څو وخت پس ورته ویل ما ته دومره قجوري هبه کړی وی خو نو تازان لا راجم کړلې نه دی په قبضه وکړله بس دا نو وخت تیر دی نو اوس خدا د ورسوي سشوله مانه جمع کړی دی نه و قبضه دی نه وکړي بس هبه نه تام شوی دا موطا امام مالک کی دی او دغه شان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ارشاد دی چې هبه شی موهوب تبرع د هغه کس لپاره حلاله ده چې جمع کې او قبضه پی وکي هم دغه شان عقلی دلیل دی مولوی دا چاته چې ته څه شی هبتن ورکه تبرعان ورکه صدقه کې ورته هغه معنی به لازم نه چې قبول کی لزوم بنی ځکه به خو تبرع پاتې نشول هغه به اختیار کیږي قبلوم کنه قبلوما نو اس که بغیر د قبضینا هغه مالک جوړ شینو هغه معنی خوشاله لازم شو هغه د اختیار نه دی وستلو چې زه مالک جوړېږم کنه نو قبضه پکې شرط ده چې هغه ته اختیار باقی وي که قبضه لري لري کړله نو چې څنګه ایجاب وشو بس هغه به مالک شي بغیر دغه د اختیار هغه معنی لزوم را لې ته تبرع نشو نه رسې به د تبرع د تام کېدلو د لپاره شرایط دي تبرع کله تام کیږي نو که تاسو سوچ وکئ په تبرع کې دوه ټکي دي یو تملیک بل مالک جوړول او یو مفت مالک جوړول بلا عوض نو د دې دواړو قیدونه خیال ساتل دي یو پکې تملیک دی کنه او بل مفت دی نو تملیک کې تاسو دا قاعده ویلي تملیکاتو کې امام کرخی رحم الله 27 اصل هم ذکر کړی دی چې تملیکات چې دي د کې ذی خطرین شي پورې معلق کول تعلیق دا جایز نه تملیکات ذی خطرین شي پورې دا شي پورې چې دا به موجود شي کنه زب مالک شمه کنه پلانکې به مالک جوړ کمه کنه نو دا قیدم ویلی و چې تملیکات به الفاظ آسان الفاظ معنی تملیکات شرط پورې معلق کول چې دي دا صحیح نه دي قمار معنی پکې پیدا کیږي کزه دراله تا ته بدا هبوي صدقه وی تا ته بدا تبتول تبرع در کوم قرات نه به در کوم و زید راضی کنه راضی دا خو خاطر شه دي پتن لګي موجوديږي کنه نو چون کې تملیکات معنی پکې دا نشرط پورې معلق کول ټیک نه دي همدغه شان تملیکات تاسو ته پته راشي آینده کې مستقبل ته منسوب کولم ټیک نه دي نه تعلیق ټیک دی او نه څه د اضافه ټیک دی چله که سبا نه تا ته دا شی هبه شو هم نه د صحیح تملیکات دي حالن به انشاء کې باقاعده خجی دا د یو نکته تملیک د وجه نه د وجه قصې شرایط جوړ شو یعنی تعلیق ټیک دی یعنی تبرع به ال صحیح وی چې معلق نه وي تبرع به ال صحیح وی چې مضاف نه وي دویمه نقطه پکې و بلا عوض نو چکله بده کې د بلا عوض قید ولګیدلو نو دی کې قبضه شرط شوله ځکه چې بلا عوض چاله څور کې او قبضه به شرط نشي نو پاغه باندې لازمه کړ څنګه چې وخت من خبره وکړه هغه بډاریک مالک جوړیږي څه یوز خوشتنه دي چې هغه وې زینه در کومه لہذا مالک بنشي نیوز مقابله کې نشته دي څنګه چې ورکړه دا اختیارو کنو ډاریک به مالک جوړیږي حالانکه دا صحیح ده نه دیو جنبه کې قبضه شرط شوله د دې نقطې د وجنه به تاسو ته بدره مشهور د تبرع دوه اقسام دي یو هغه چې ابتداءن انتهاءن تبرع وي بس زدي ثقلین لا مثلا دا کتاب هدیه کا مهبه کا ورته سبق تیوان لما نشرو کې تبرع دا او بقا په اعتبار سره هم تشه تبرع ده او دویم هغه ده چې هغه ماته به وسکم سراکی نو دا شروع کې تبرع ده خو بقاءن خدا عوض راکې مبادله المال بالمال بیا ده هم قدرت کې ویلو کنه به من قدرت کې دام ویلو چې کله تبرع کې عوض وینو به پکې قبضه جانبین نه ضروري ده ځکه دام تبرع کوي او بلم تبرع کوي دام هدیه ورکوي غم هدیه ورکوي نو در بارم قبضه ضروري ده څنګه شغله ضروري و
امتحان بیا ده مخکې راځي دي دا خو شوله د دې لپاره مثالونه د دې لپاره لکه احکام به تفریق او ورته کېدي چې کله تبرو تام شي او به واپس ماته شي به څه حکم وي نو حکم دا دی چې تبرو کړی وي دغه شی د تبرو والا به هم هغه ته ملاویږي مثال به تور معنی د دې فرمان او ویل چې ما باندې د سنم دې لمړه عباس قرضه د 100 روپۍ عباس ویل چې ما په دې فرمان باندې قرضه د 100 روپۍ ما تبرو وکړه د فرمان قبضه می عباس لا ورکړه 100 روپۍ تبرو شو کنه اپ قبضه وکړه به رسو ثابت شول چې به قرضه مرزه نه و نو چې غسل تبرو ما تشوله نو اصل به بچاته ملاویږي متبرع تبرو ما کړی هم ما ته ملاویږي همدغه شان یو سړی خځې سره نکاح وکړه او بل چا ورله به تور تبرع مہر مقرر کو مثلا پلار عام تور داسې کوي چې مہر د زی په ماشو یا یو مرګري وي چې د مہر په ماشو مثلا 1 لک روپۍ دي به دې لک د جنې قبل الدخول طلاق ورکو نو قبل الدخول طلاق کی تاسو بدر نصف مسمى لازميږي نو که مہر خځې ته باقاعده قبضه کې ورکړي بقایا 50000 خو بداغي شي او بقایا 50000 روپۍ به واپس کیږي چا د واپس کیږي چې تبرع کړی نو چې کله تبرع ماته شي دا مسله معلومه شوله نو چې تبرع کړي نو هغه شی متبرع به هغه ته ملاويږي تبرع والا شی به د قبضي بنیادی 2 اقسام دي ښه دغه د تبرع د قبضي یادومه یو تناقص قبضه ویل کیږي هغه دا چې یو سړی لا یو شی هبه کې تبرع کې او هغه کې هغه شی بل کس حق ور پوری وي آسان مثال دا نه مون قدرت کې ویلو مشترک قابل تقسیم شي کې چاته صحیح صاحب کول دغه اوس مثلا لس مرلې زما پلاټ دې زب کې 15 مرلې دې فرمان ته وکوم حالانکه قابل تقسیم هم دې کمی 15 مرلې دې پته وکې نه لګي نو هر مرله کې زما یې سره جوړيږي نو دې ته ویل کېږي ناقص قبضه دا صحیح نه ده تخلیه ونه شوله کوم یې صداقه د پته ونه لګیدل مې ویلي تخلیه قبضه معنادار چې هغه ته د تصرف قدرت ملاو شي خو ملاو نشو هر مرله کې زویل شم چې دا نه ده بل ده نه رسید دویمه کامل قبضه ده چې هغه کې باقاعده تقسیم وشي او به ول کوم هغه ایسور کول غواړي ولا ورکی به علماء د قبضي نور 2 اقسام ذکر کړي یو د قبضه حقيقي ویل کېږي بل د قبضه حکمي قبضه حقيقي دا ده چې وشي اغله اور کې وغه مثلا دیو جنبل زه ته منتقلم کی غاړه ور کې کینی په کې بزان سے بوزي او قبضه حکمي چې دا د اور په اعتبار سره بدلی کې دي ګڼ صورتونه دي بس قبضه حکمی کې به موږ چې وته وختي تخلیه ویل هغه پکار ده نو علماء وی دي کې د 2 خبرو خیال ساتي یو دا چې دغه چاته چې قبضه ور کوي بغیر څه د مشقت کاغه قبضه کوي کولای شي یو بګی دا خبره ده او دویم دا د تصرف قدرت ورته پکې ملاوي شي تاسو په شولې د 2 قسمه د قبضه شو کم یو قبضه ناقصه ده بل قبضه کامله ده به قبضه کامله په 2 قسمه شوله یو حقيقي او بل حکمي د سی به وایي وس ترتیب سټ شو ناقصه کامله 2 قسمه حقيقي حکمي مولوی سبه د قبضه لګ نور صورتونه دي دا من قدرت کې ویلو کا ګڼ صورتونه مول ذکر کړي خو بهر حال 2 صورتونه نور واوري یو تعیب دی یو سړی د چا په ملک کې عیب پیدا کی شی مملوک کې ولایت پیدا کی داسې پیدا کی چې دغه قیمت وغورځي چیلې د ولذب حکیم مخکې ویلو کنه په سب صورت کې نو دغه صورت کې چې پیدا کو مغه مالک شو کزوات الامثال نه د چا چې دی اصل مالک غلب مثل ورکی او کزوات القيم نه قیمت به ورکی مجموعه درې صورتونه شو د قبضه څلورم اتلاف ته کله چې یو سړی د بل ملک هلاک
نو دې سره هم دې شی هلاک شده شي کی چا چې هلاک کړي دغه ملک پیدا شو کذوات المثال نه یسلم مالک تب مثل کذوات القيام نه قیمت به ورکی تاسو پوه شئ اوس راځي بل خبره کوم بعضی اشیاء داسې دي مولوی صاحب چلته قبضه حکمی نه ده کافی من شروع کی ویل قبضه کامل دوه قسمه ده حقیقی او حکمی حقیقی کومه ده چې باقاعده لاس کې والی حسی مرتوی حکمی چې هغه ته د تصرف قدرت میلاو شیلان دا شو بس تخلیه وکي نو مولوی صاحب بعضی اشیاء داسې دي چې هلته قبضه حکمی نه ده کافی قبضه حقیقی بکې او بعضی داسې دي چې هلته قبضه حکمی هم کافی ده نو عام طور علماء بنځه شي نه خودلی دي چې هلته قبضه حکمی نه ده کافی باقي کې یو هبه فاسده ده هبه فاسده عامه هبه کې چې تخلیه وشوله کنه بس کافی ده به دغه شی ته ته هبه کړی دی او بس وایله هغه لا قبضه نه ده کړی تخلیه وشوله بس قابض جوړ شو هبه تامه خو په هبه فاسده کې څه شرط د هبه هغه نه موجود نه به صرف تخلیه نه ده کافی باقاعده به قبضه کې له مالک جوړیږي تاسو په نه شولې دویم صورت مشتری تاسو سره مسله معلومه ده چې کله سمن مؤجل وي نبی بایته د حبس مبي حق نشته یو مسله او کله چې سمن حالي وي نو بایته د حبس مبي حق شته دو مسلې به چې سمن حالي وي او مشتری په مبيع باندې قبضه وکي نو به موږ عمداسي مشهور مسله یاد کړې ده چې حق د حبس د بای ختم شو درې مسلې شولې چې کله مؤجل وي حق نشته او کله چې پیسې حالي حق د حبس شته او به چې دریم کله چې مشتری قبضه وکي نو حبس اگر چې پیسې حالي وي نو حق د حبس د بای ختم شو خدا د سینه ده مولوی صاحب دا مسله به پوره به وایو کله چې مشتری په سمنی حالي کې مشتری د بای په اجازت باندې په بیا قبضه وکیاله حق د حبس ختميږي په اجازت باندې کې اجازه ته وته نه کړي عمده سي قبضه کوي دغه صورت کې حق د حبس د مبین ختميږي مسله یاد شو خرازي والله اوس سمنی حالي دي او مشتری په مبی باندې بغیر د اجازت د بای قبضه وکړه نو حق د حبس ختم شو نه دی ختم اجازه ته وته نه دی کړي به حکم شران دغه دی چې دا بای ته د حق شته چې وای پیسې دې نه دی راکړي مبیا را کزان سره ساتمه چې کله دې پیسې راکړي در به کوم دا حق ورته شته دی نو اوس مشتری به مبیا واپس ور کوي بای ته دی صورت کې چې بای قبضه کوي کنه نو قبضه حقيقي ضروری ده حکمی قبضه کار نه ور کوي هغه لري ولا لازم خبره سلب دی کده وای شوي کنه دغه مشتری چې واپس بای ته قبضه ور کوي چې ما پیسې لانی دي در ادا کړي بای او ته پیسې نه دي را کړي او مبیا واپس را کزه کما اجازه نو در کړي ته قبضه کړي و دي کې چې مشتری بای ته واپس مبیا ور کوي نو قبضه حکمی پکې نه کافی کیږي څلورم بای فاسده کی مشتری چې د قبضه حقيقي بکی منغوي به فاسده کې قبضه سره مشتری مالک جوړيږي به بکی کمخ کې بچا خرڅولې شي دلته کوم قبضه ده نو قبضه حکمی نه قبضه حقيقي حکمی کار نه ورګي دغه شان د قرض او د دین په ادایګۍ کې چې کله مدیون مقروض خپل داین قرض خو ته قرض ورکي صرف حکمی قبضه نه ده کافی غاړه نه خلاصيږي تر څو چې حقيقي نه ورکړي څه شو پنځه شو کنه خجی دغه شان شپږم نمبر بیا سرب ده بیا سرب کې مولوی صاحب تاسو ثبت صرف تخلیه نه ده کافی حکمی قبضه بلکې عاقلین به باقاعده قبضه کوي خجی به د قبضه د بار علماء سورتونه ذکر کړي
طریقه د قبضه سره هيئت د قبضه په دې اعتبار سره قبضه حقيقي د حکمي نه دا پرې دی هيئت د قبضه معنی کیفیت د قبضه مونږ وایو کنه په تبرع و غیره د غشیا دي نور برسترام شي کمزي کې قبضه ضروری ده کوم کنه دا هم به بیان کو یعنی نفس قبضه چا کې ضروری ده چا کنه دا هم بیان کو بهرحال دلته وزدا خبره کو چې کیفیت د قبضه بڅنګي نو دې د برم علماء غن صورتونه ذکر کړي کله کیفیت د قبضه داسي باقي علاوه قبضه کو دي نه کړو نه با کله وی هيئت د کیفیت د قبضه بداسي چې وشو قبضه به کني نو نه با تاسو باندې خبره خو ګرانه نشوله نو کیفیت قبضه وس بیانې دې څه کار نشته چې حکمي دا وک حقيقي ده خو بهر حال کوم سوچو کو نو دا قبضه تقریبا حکمي کې راځي دا کیفیتونه هغه ورته کې دي دې کې بنځه صورتونه دي هغه کې اول صورت ادا باغ د قبضه کیفیت ده نو دا غیر باردا ده چې کچره دې باغ دروازې گیټي نو چابې نه ورته ورکی مشتری تعالی کدا درواله بس قبضه وشوله تاسو را صحیح کنه یا مشتری په باغ کې موجود دی ورته وي بس پتا مې در خرڅ کو دا موجودواله په باغ کې بس قبضه شو نو چې دروازه و غیره چابي ورکی او که په باغ کې موجود وي د موجودواله قبضه ده دا یو کیفیت شو دویم نمبر که یو سړی زمکه خرڅي چا مانی نو قبضه د زمکی لری نلیدل ندی بلکې بزمکه مانی ودریدل یلته ورتلل دي داغي حدود معلومول دي دام قدرت کې مونږ ویلو چې داغي حدود معلوم شي خالور شي بسله به قبضه دریم قسم قبضه دا د حیواناتو د تقریبا دا بس مونږ قدرت کې کړه مو د حیواناتو قبضه دا چې مثلا مشتری دی هغه قبضه کوي نو باقاعده واګي ورلونی سي یا کم پړې به حیوان کې چې دل شوی هغه پړې ونی سي واګي خو دې پوزه ته چې کوم شي هغه کنه مړی ته هغه ونی سي او پړې ونی سي بس دا قبضه ده څلورم کلی اشیاء دي کلی کوم چې بکیل خرڅيږي هغه کې قبضه ده چې چاله قبضه ور کوي دغه په مخامخ معنی ناب تولو شي بلکې بای ما یادوي مشتری د خپل یا دغه وکیل ناب تولو کی کنه دغه نه د ضروري د مشتری یا دغه وکیل په مخامخ معنی وشي کاغه مشتری وکیل وکي او کبای وکي بس کافی ده څلور پنځم نمبر وزنی اشیاء کې کم سامان چې په وزن خرڅيږي دا خو کېلو نو باغی کې چې مشتری یا دغه وکیل اغا یا بای وزن وکي د مشتری او دغه د وکیل په مخامخ باندې یا مشتری وکیل خپل وکي بس دا وزن کول دا قبضه ده برحال کیفیت د قبضه څو شو پنځه شو د باغونو د قبضه کیفیت د زمکو د قبضه کیفیت د حیواناتو او د کیلی اشیاء او د وزنی اشیاء وس عقود کې د قبضه د شرط متعلق قصه کوي نو عقود دو قسم دي یو ته عقود عینی ویل کیږي او یو ته عقود غیر عینی عقود عینی هغه عقود ته ویل کیږي چې هغه صرف په ایجاب او قبول باندې نه تم کیږي بلکې هغه د لپاره باقاعده قبضه ضروری له تم کیږي او عقود غیر عینی هغه ته ویل کیږي چې د صرف ایجاب قبول وشي واستام شي قبضه کړي کې نه کړي په یو کنه چې ګډوډ نشو موږ ته وسټ د تاسو باندې شي خلک را خلک نه غلط تکبرو خبره کو کله قبضه ترازو نو قبضه په دوه قسمه عقود په دوه قسمه عقود عینی او عقود غیر عینی عقود عینی کې صرف ایجاب قبول معنی کار نه کیږي قبضه ضروری ده نو علماء بنځ ذکر کړي هبه ده یو صرف ایجاب قبول معنی نه تم کیږي عاریت ده ودیعه ده قرض ده او رهن ده بل عقود غیر عینی دي چلته صرف ایجاب او قبول معنی کار کیږي لکه بیا ده ما په سقلین دا کتاب ور خرڅ کو دلته ایجاب قبول جو شو مشتری ملک په مبياراله راسي اگر چې قبضه نه کړي تدین علاوه چې زمره دي د ټولو عقود غیر عینی دي او
بعض علما ور سره نور مرګري کړی وي صرف 15 نه دي عقودي عینی صرف 15 نه دي بلکې لستی ها د دین علاوه چې کوم دی هغه به غیر عینی صرف ایجاب او قبول باندې بتم کیږي نو کوم دي ان العقود الموقوفه تمام الموقوف التمام ان العقود الموقوفه تمامها هغه عقود چې موقوف ته تمام دغه په قبضه معنی دا دولستی وي وهي الهبه والصدقه والرهن العمره دا منګه هبه کې ویلې و استا عمر د بارے مې ورکو نحلم دغه کې نحله دا ملته تیر شوی و صلح پس تقسیم اور سمال سلام بیا سلام کې رأس المال معنی قبضه ضروری او دغه شان بیا سلام کې پیسې حواله شولې او پیسو کې بعضی پیسې زیو فروتلې کوټه نو دغه پیسو بدل مجلس کې ورکول قبضه ورکول ضروری دي څو شو اته او صرف بیا صرف او لسم الکیل اذا بیع بکیل من جنس اخر کیلی شی چې بجنس اخر باندې خرڅيږي مجلس کې قبضه ضروری ده غنم به وربشو دغه شان یو لسم وزنی شی چې په وزن خرڅيږي بجنس اخر په مقابله کې نو مجلس کې قبضه ضروری ده نصاب کې حرام ده کنه مونږ ویلو او دولسم نمبر بیا فاسده کې قبضه ضروری ده ترڅو چې قبضه نه شي تمامیت پکې ناراضي برحال دا دولستی دیتا عقود عینی ویلې کیږي صرف ایجاب قبول معنی نه تام کیږي قبضه پکې ضروری دي نه علاوه چې دی هغه عقود غیر عینی دي هجی به مولوی بعضی عقود داسې دي چې قبضه داغو د صحت د پاره شرط ده او بعضی عقود داسې دي چې قبضه داغو د صحت نه لزوم د پاره شرط ده دو شو کنه او بعضی داسې دي تو یو صحت د پاره شو کنه لکشن سبب خیلی صحیح شو لزوم د پاره شو او دریم ملکیت د پاره دي نو بعضی عقود داسې دي چې قبضه د غي د لزوم د پاره شرط صحت د پاره او بعضی لزوم د پاره قبضه ضروری ده او بعضی داسې دي چې ملکیت د پاره به قبضه ضروری ده نه د صحت د پاره ده نه د لزوم د پاره راځي اوس د دې بیان وکړو نو هغه عقود چې د غي د صحت د پاره قبضه ضروری ده ک قبضنی د سره عقد سیدنه لکه بیا صرف ده قبضه ونشي د سره بیا صحیح کیږي نه دغه شان رسول السلام دی کچره قبضه به ونشي نور هوتا سپیږي کنه بیا سلام کې به مسلم الیه باقاعده قبضه کوي پر رسول سلام باندې کني بیا سلام د سره کیږي نه دریم رسول زیوف د وخت خبره وکړه چې بیا سلام کې کومي پیسې حواله شي غي کوټي اغا مسلم الیه رب السلام ته واپس کینو مجلس کې به رب السلام مسلم الیه ته دغه بدل باقاعده قبضه کې ور کوي مسلم الیه به قبضه کوي څلورم د کېلی شي تبادله چې بکېلی شي باندې کیږي نو نصاب کې حرام ده دغه د صحت د لپاره قبضه ضروری ده او پنځم وزنی شي وخت مولا بیان کو نصاب حرام ده قبضه دغه د صحت د لپاره ضروری ده شپږم مضاربت ده مضاربت کې با رب المال باقاعده قبضه ورکی مضارب ته تخلیل ته ضروری ده د منګه هدايه ورځ دوه مخکینه سبق دی الته قدرت کې امدا او شروع کې کوم شرایط ویل حواله کوي به ورته هم نمبر دغه وجنه رب المال باندې عمل شرط کول ټیکم نه دي ځکه به پکې تخلیه ناراضي پرس پارل ناراضي هم نمبر مضارات کې چې مالک د ځمکه به باقاعده قبضه ور کوي څوک چې پکې کار کوي هغه ته اتم نمبر مساقات دی باغ چې چاله په کار مانی ور کوي نیمه مانی نو باقاعده قبضه به ور کوي دا یو شو دویم قسم هغه عقود دي چې تاغي د صحت نه لزوم د لپاره قبضه ضروری ده یعنی د قبضې نه علاوه مغه صحیح خودم رده چې لازم نه ختميږي هغه کې اول نمبر قرضه ده تا چاله قرضه ور کوله
ایجاب او قبول سره خو قرضه صحیح شو مثلا ما در سقلین و 1 لک روپۍ مال قرضه را کمال صحیح در کومه درله ایجاب او قبول وشو خو د قرضه و صحیح شو خو تر څو بری چې باقاعده قبضه نه کړي هغه پور لازم هم نه د معنی نه شوړلې زی واپس ختمولې شو دغه شان هبه ده هبم ایجاب او قبول سره صحیح کیږي البته لزوم پکې ال راځي چې کله باقاعده قبضه وکي موهوب له او دریم نمبر وقف دی وقف کې د امام محمد رحم الله رائے دا چې وقف کڅوګ یو ځای وقف کې وقف صحیح دی خروجو به کې کول شي لازم نه دی ها چې کله متولی ته وسپارل وس لازم شو وس پکې رجوع نشي کوله امام ابو یوسف رحم الله پکې بل تسپارل شرط نه غنی یادم ده کنه موږ الفتوا د امام ابو یوسف رحم الله پرای ده څلورم نمبر رهن دی شی مرهون باندې ترڅو د مرتهن قبضنی راغلی ترغه پوری عقد رهن لازم نه دی دام باقاعده قدرت کې وا چې کله رهن ایجاب قبول وشو لا قبضه نه د کړي واپس کېدل شي دي خو چې کله مرتهن قبضه وکړه وستا مجوله وسې تراهن واپس نشي اخیستل ترڅو چې قرضانه ادا کړي دریم قسم نقل ملکیت د پاره چلته اجا دا کما قبضه چې دا نه د صحت د پاره شرط د دین غیر عقد صحیح او نه د لزوم د پاره شرط د بلکې د دین غیر لازم هم وي البته ملکیت ال منتقل کیږي چې باقاعده په قبضه وکي نو بده کې به بعضی داسي وقود دي چې هغه کې دا یو شرط چې د عقد د پاره یو شرط د لزوم د پاره یو ورسره د نقل ملکیت د پاره می شریک شرطي لکه دا څو غوري عاریه ده عاریه کې قبضه د صحت د پاره نه د شرط د لزوم د پاره شرط د نقل ملکیت د پاره د ملک بالا منتقل کیږي چې مستعار قبضه وکي نه رسي څو د مستعیر وما مستعیر په مستعار شي معنی قبضه وکي دغه شان قرض زیاده عمل ته دیر شوی نو بقرض کې قبضه د لزوم د بارم ده او د نقل ملکیت د پاره ده مقروض ملک به ال جوړیږي چې باقاعده قبضه وکي دغه شان نقد فاسد ده لکه بیا فاسده شوله دي کې د لزوم د پاره او سره د نقل ملکیت د پاره قبضه ضروری ده مثلا مبيع بیا فاسده کې تخلیه وکړه لا مشتری قبضه نه د کړي هلاکه شوله توان به مشتری ما نه راځي هغه ملک ته منتقل شوی نه ده رسي دغه شان هبم ده دي کوم قبضه کوم شرط ده دا لزوم د بارم ده او نقل ملکیت د بارم ده مې به قبضه کله شي کیږي ډېر بار شرایط دي هغه کې تبرو قبضه هغه کې یو دار چې صریح اجازت ورکی قبضه ورکون کې چالکه قبضه په وکا یعنی مالک صریح اجازت وکي هغه چاته څوک چې مالک جوړي قبضه وکا یو او که صریح اجازت نه دلالتن ویم کافی کیږي چې څوک مالک جوړیږي هغه قبضه کوي څوک چې مالک جوړي هغه یې یو څنه وي بس تام ده البته ملیسم دې لپاره به ضروری ده چې کوم شي کې د مالک د ملک نه د جدا کېدل ضرورت وي البته دلالتن اجازت نه کافی مثلا زما باغ کې میوه دي او زه دي سقلین ته وې مده میوه تعالی ما هبه کړلې نو دې کې به باقاعده تصریح کوم چې وسی وشو کوا ما وته لا تصریح نه د کړي او زه ګورم مدای شو کیدا نه د جایز یا د ګډ پملا مانی وړی دا دې کې وګوري جدای ضروری ده د بل د ملک نه دې کې صریح اجازه ضروری ده دلالتن کارنه ور کوي دا منګه چې وایو چې یو تسبا وي چې لکه دا قبضه په وکا او یا هغه قبضه کوي او د مالک څنګه وي دا دلالتن قبضه لدا دویم صورت بالا چلیږي چې کله وکي د بل ملک نه انفصال ته ضرورت نه خجی یو شو دویم نمبر یو شرط بګیدا شو چې یا به صریح اجازت وي یا به دلالتن اجازت وي دویم شرط بګیدا شو چې قبضه کله چې سړی قبضه کوي دغه وخت کې به د بل ملک ورسره نه متصل کبل ملک ورسره متصل وي څنګه چې مخکې خبره وکړه نو ترڅو چې جدا کړي نه هغه پورې قبضه نه کافي کیږي
لکه یو سړی چاته سادم قدرت مسله ده چاته سروي هبه کوي او د بار پیناسته دي اگر چې واګي داغه غپړې لاس کې ورکو کنه بره په سامان پروت دی بره پیناسته دي نه دتام کوز دي شی به دی ورکی سامان دي لري کې به دی ورکی کور کې سامان پروت دی چاته هبه کوي د سامان مشغول دي نو کدا سي تعبیر وکړو کنه مونږ تم ویلو چې واهب چې څوک چې هبه کوي دغه په حق به مشغول نه دا شرط عمل ته لګولې نو درې شو اول دو شو ما یو دا چې صراحتن به اجازه ورکړي او دویم دا د مالک په ملک باندې به مشغول نه وي او دریم چې د بل شي سره متصل نه وي لکه یو سړی فصل چاته هبه کوي بغیر د ځمکې نو د ځمکې سره متصل دي کنه دا مونږ راهن کې ویلیو نه د ټیک او څلورم نمبر هغه شی به د قبضه محل وي که یو شی داسې چې د قبضه محل نو هلته به قبضه نه صحیح کیږي لکه د غوا په خېټه کې بچی ته ته مهبه کو تاسو پوهیږئ کنه څو شرایط شو څلور پنځم نمبر څوک چې قبضه بل ته ورکوي د کې بد اهلیت وي نو ماشوم ولېونه چې چاته څه شی په قبضه کې ورکوي د کې اهلیت نشته د قبضه له به اعتبار نه او د شپږم شرط دی دا د نائب د پاره دی څوک چې بل نائب جوړیږي او دغه شی بل له قبضه کې ور کوي ناغه ته به ولایت ویخه پلار به د زوی شی چاله ور کوي دغه شان وصیبه یا به متولی د شی موقوفه وي که ولایت چاته نه به نشي کولای تاسو را صحیح بل مسله د تجدید قبضه ده دا من قدرت کې ویلې و مولوی صاحب مونږ ویلو د قبضه څلور اقسام دي تاسو ذهن کې کی بلکې دوه وایا یو قبضه مضمونه ده بل قبضه غیر مضمونه ده دوه اقسام دي قبضه مضمونه هغه چې حالکه استهلاک دوه صورتونه کې سړی زمين وی داغي خپل په تاوان راځي او کده بلی دبل توان پر راځي که خپل توان راځي من خپل شي هلاکي او بل قبضه غیر مضمونه ده لکه ودیعه مزاربت مال وغیرہ څومره معنات دي حالکه توان نه استهلاک کی وي دوه قسم شو اوس مسله دی کې تجدید د قبضه د دې حیثیت سره تقسیم علماء کړه من قدرت کې کړه څلور قسم مول ویلو من دا ویلو چې قبضه مضمونه د قبضه مضمون نه کافی کیږي یاد وموي هبه کې ویلو او قبضه مضمونه د قبضه غیر مضمون نه هم کافی کیږي دوا او قبضه غیر مضمونه د قبضه غیر مضمون نه کافی کیږي البته څلورم قبضه غیر مضمونه د قبضه مضمون نه کافی کیږي دیر برلن تعبیر دا چې وا قبضه خپل مثل ودنا لره کافی کیږي البته ما فوق لره نه کافی کیږي نو قبضه مضمونه فوق دا او غیر مضمونه دا لاندې ده کمزوري ده نو کله چې یو شي کې قبضه ضروری و او چاله چې قبضه ورکول هغه باقاعده قابض وو نو اوس به څه کوو نو کچري نوې قبضه مضمونه ضروری و او زړه قبضه مضمون الریډي و بس کافی ده لکه مان دي ثقلین کتاب غصب کړي دي د سره قبضه مضمونه ده او زه په وس خرڅومه نو بس دغه زړه قبضه کافی ده دغه شان قبضه مضمونه کې کبه نوې قبضه غیر مضمونه ته ضرورت راشي مغه کافی ده د معنی کتاب غصب کړي قبضه مضمونه ده به ورته ما هبه کو قبضه غیر مضمونه کافی ده البته اوس دبل صورت موي قبضه غیر مضمونه لا کافی کیږي د سر زما ودیعه پرته ده او به ورته هبه کړه بس نوې قبضه ته ضرورت نشته کافی ده اخیری قسم چې غیر مضمون لنه کافی کیږي د سر ازما ودیعه پرته ده وسه به خرڅومه نو شراکه خو قبضه ضروری کنه او کوم قبضه ضروری مضمونه نازلنه ده کافی لکه من بانک کې کوم دا خبره کړې و او ان شاء الله ان قریب به هم وایو چې بانک یو کار به طریقې مرابحه کوي هغه دا چې وسړي غاړه پکار دی له میزان له خوخ کړي نو بانک ولا پیسې ورکی شری طریقې دا دي چې سړی به ول بانک لوالي
او به د بانک نه ځان لو به بانک په دې سړي ور خرڅ کی بطور مرابحه پلس لکه بانک لوالي بانک روپۍ ور کړی بانک ول روپۍ ور کی وکیل جوړ کلال شمنګ لیول والا وایلی به بانک لګاړې راوري او دقه غاړې واپس پاغه باندې مثلا 12 لک باندې ور خرڅ کی دلته چې کله بانک د 12 د غاړې واخستلو دا خو د بانک وکیل دی د قبضه غیر مضمونه ده اوس که صرف په ټلیفون باندې او د بانک ولا وای وسم پتا په 12 لک د خرڅ کو دا نه کافي کیږي ځکه دا قبضه غیر مضمونه ور کوي نه راسي خبره مانی ناول به دلته بانک ته حواله کی یا د بانک وکیل ته یا د خپل بانک ولا لال شي وای دی خپل به دی ولا ورکی تاسو پوهیږئ د دې مسلې تفریعات څه دي هغه تیر شو کنه دومره تفریعات وشو چې داړم په وچاوندو البته څه مستثنیات دي یو دوه درې آسان یو دوه هغه یو وصیت دی وصیت تبرع د مولوی سم قبضه پکې نه ده ضروري او دویم نمبر یو سړي سره قبضه زمان مخکې نه موجوده د وختیم د دې مثال مو ویلو مطلب د معنا کتاب غصب کړی دی او به تبرع کومه دې کې وس لا یتم بالقبض مثلا د غزله قبضه بکی